إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. گرانو عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله تعالی خصوصی کرم او مهربانی باندې منګ او تاسو یو دینی مدرسه کې راجمع شوي یو د دین په خوشحالۍ کې د قرآن کریم او د احادیثو مبارکو او د علمی مهنت په خوشحالۍ کې موږ او تاسو راجمع شوي یو چې زموږ او ستاسو سکولانو ماشومانو قرآن کریم سر ته رسولی دی او جنکو خویندو هغوی د الله تعالی د دین د علمی سفر د زده کړې یو حد هغه معلوم کړی دی چې د هغې په ذریعه باندې به هغوی نوره زده کړه کولی شي د زده کړې یوه لارې معلومه کړه. ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېره د فخر او د لویۍ خبره ده. الله تعالی دی
زمونږه په زړونو کې د دې مقام نورم سیوا کی چې زمونږه استاسو په نظر کې دین دیندار او دینی مهنت دا اوچت وی عزتمن وی دومره به زمونږه استاسو دین ترقی کوي او دومره به مونږ او تاسو دین طرف ته توجه کو خپل اولاد هغه به دین طرف ته راولو چرته زمونږ په ذهنونو کې خدای مکا د دنیا د تعلیم د هغې مقام سیوا شي او د دنیا د مارکیټ او د درنګونو او د پیسو د جیدادونو د دفترونو د هغې مقام زمونږ استاسو په ذهن کې زیات شي نو بیا به زمونږ استاسو اولادونه زمونږ استاسو طاقتونه او زمونږ استاسو استعدادات او زمونږ استاسو وختونه دا به ټول په هغه طرف باندې خرج کیږي ځکه کوم یو څیز چې په ذهن کې غټ شي او په زړه کې غټ شي نو هغه څیز چې دی نو هغه مقام مومي په هغې باندې سړی وخت صرف کوي په هغې باندې بنده ځان لګوي مال لګوي هغې ته بنده ټوله توجه کوي او کوم یو څیز هغه چې په ذهن کې کم ښکاره شي وړوکی ښکاره شي اگر که سړی په خولې نه وي چې دا غټ دی خو چې هغې ته توجه ډېره ورکوي هغې له وخت ډېر ورکوي په هغې بچي ټول لګوي د دې نه دا صفا پته لګي چې د ده په نظر کې دا څیز اوچت دی د الله تعالی نه سوال کول دي الله رب العزت نه دعا کول دي چې الله تعالی زمونږ په ذهن کې دین او دیندار اوچت کړي چې دین زمونږ په ذهن کې عزتمن وي او دین زمونږ په ذهن کې قیمتي وي قرآن کریم زمونږ په ذهن کې قیمتي وي موږ او تاسو به هغې له وخت ورکولی شو او موږ او تاسو به په هغې باندې ځان لګولی شو د دې محنت پکار دی او د دې خواري پکار ده د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې په دنیا کې یو قسم صادر خورو چې په هغې کې د ظاهر شکل والا انسانان ښکارېدل و انسان چې څه ته وایي نو هغه پکې نه و انسانیت خپل صفات دي عبدالرحمن بابا کله کله وایي انسانیت څه په دولت نه دی عبدالرحمنه بوت کو جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی انسانیت یو ځان له جوهر دی انسانیت یو ملغلره ده انسانیت د اخلاق نوم دی انسانیت د کردار نوم دی انسانیت د اعمال نوم دی او انسانیت چې دی دا د الله او د بنده په منځ کې د رابطې نوم دی انسانیت دا ظاهري شکل نه دی چې موږ او تاسو صرف چې کمدنو ظاهري شکل هغې ته انسان وایو چې کله موږ او تاسو قرآن کریم وګورو د یو آیات په سر کې
زنو خلقو ته انسانان وي ومینس کې څه خبرې ذکر کی دا حق آیات په آخر کې هغه خلقو ته زناور وي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ډیر د پیریانو د انسانانو نه هغه د دوزخ په لار روان دي هغه انجام د جهنم دی نو منځ کې هغه کردار ذکر کی چې ولې دوزخیان دي آخر کې وای اولئک کالانعام بل هم اضل اساروی دي زناور دي چارپایان دي بلکې داغی نه هم بدتر دي منگ ظاهری شکل تا ظاهری ډول تا اغی تا چه کمدنو انسان وایو بظاهر لباس دو کمش عبدالرحمن نو منز گور چه چزغی ده کماٹاک دا چه کمدنو انسانیت چه ده دا ده او جوهر نم ده وانه رومی اوزائی کی ذکر کئی گرب صورت آدمی انسان بودے گرب صورت آدمی انسان بودے احمد و ابا جال ہم یکسان بودے ایک میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن ایک میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن دا چکم انسانان تاسو تخکاری چه دا دا انسانیت نا خلاف روان دی پدئی کی جوہر او ملغلرہ دا انسانیت نشتا دے ایک میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن دا انسانان ندی بلکہ دا ظاہری کسوڑا چیدان واغا دا انسانانو دا صرف ظاہری شکل دا انسان دے گرب صورت آدمی انسان بودے احمد و ابا جال ہم یکسان بودے کچرتا پا شکل بانی انسانیت وے پا ظاہری ڈھول ڈال بانی انسانیت وے نو احمد و ابا جال ہم یکسان بودے نو نبی علیہ السلام و ابو جال بدوانا یو شانتیو بیاد نبی علیہ السلام و دا ابو جال سفرقو انسان چرے نو دا دا ظاہری ڈول او دا ظاہری شکل نمنے دا نبی علیہ السلام پا دور کے ظاہری انسانان ہو واغی کی انسانیت نو انسانیت نمنے دا خدا ترسائی چر سڑی دا اللہ رب العزت سارا تعلق پیدا شی او دا انسانیت چرے نو دا نمنے دا انسان دوستائی چی انسان دا انسان سررا نزدیکی انسان دا انسان دا بدن خیالو ساتی انسان دا انسان دا مال خیالو ساتی انسان چرے نو دا انسان دا عزت خیال او ساتی چی دا کم یو انسان نا دا بل انسان بدن محفوظ ندی دا کم یو انسان نا دا بل یو انسان عزت محفوظ ندی دا کم یو انسان نا چی دا انسان مال محفوظ ندی دا اس شکل دا انسان دا انسان ندی دا انسان ندی انسانیت دا پا منگا و تاسو کی او جوہر دی دا کسوڑ چی دا زمنگا و ستاسو دا بدن دا اللہ تعالی دا دیج زمکی نا جوڑ کردی نو دا دی خوراک او دا دی تربیت پالنا دا ام اللہ رب العزت دا دی نکڑی دا
ومن کی چکم اصل انسان نے او اصل انسانیت تے راگا دا دی سمکی پیداوار ندے دی سمکی ندے پیدا شوی دی سمکی ندے پیدا شوی اللہ تعالی فرشتوں کو فرمائل فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ شکل دن انسان دا ڈانچہ برابر کما وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي او بیا بکی زخپل روح واچوما انسان کی لا انسانیت چرینو دا دی روح نم دے دا اللہ رب العزت دبرنا دخپل امرنا اچول دے یسألونکا عن الروح قل الروح من امر ربی یسألونکا عن الروح قل الروح من امر ربی دی بدرنا تپوس کئی در روح پبارکینو تورتو آیا چه قل الروح من امر ربی دا روح دا اللہ دا امر ندے دا دی جہان ندے دی جہان تا خلق ویلکی گی عالم خلق و تویلکی گی دی جہان نے اوپر جہان نے چاہی تا عالم امر ویلے کی گی مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی ما ازان جا آن جا میرا ویم ما زی دریا دی دریا میرا ویم وی ما زی آن جا میرا ویم زردی وطن نیما دل تکیز مسافر یما او سجر کم جائن راغلیم نو آغا زیت بزما او مازی دریا او دریا میرویم زد یولوی دریاب نراغلیم دا سمندر نراغلیم چاگل عالم ارواح سمندر دی دا آغا سمندر نراغلیم او آغا سمندر تبزما آغی علاقی تبزم انسانیت آغا نوم دو نبی علیہ السلام پا دور کی چلی چار چاپیر قتل نو انسان دشمنی و هر یو تن دبل انسان دشمنو هر یو تن دبل انسان دشمنو پلار د بچو دشمنو مور د لړو دشمنه دارنګ هر یو دبل د مال دشمنو دبل د سر دشمنو دبل د عزت دشمنو داغی اولوی داستان دے قرآن کریم پا مختصر الفاظ کی ویلی دی چه کنتم آداءً فألف بین قلوبکم تاسو طول چی وینو دشمنان وی دشمنان بس یو بل سرا مشتو گریبان وی یو بل سرا مشتو گریبان وی دشمنی و هر طرف تا دشمنائی وی دا مالونو دشمنی دا عزتونو دشمنی دا سرونو دشمنی دا قامونو دا خیلونو دا یو بل سر چه کمدونو دشمنائی دا قام قبیلی یو بل سر دشمنائی دا یوی کورنائی دا بل کورنائی یو بل سر دشمنائی هر طرف تا دشمنائی بازار گرم دشمنی بازار گرم او دا اللہ سره دا تعلق داما ملوا دا اللہ سره دا پیجنگلو داما ملوا جو کنتم علا شفا حفرت من النار تاسو دوزخ پغاڑوی مڑکی دل او دوزخ تطلل برابرو مڑکی دل او دوزخ تطلل برابرو نبی علیہ السلام دا دور مختصر اسی خاک قرآن ذکر کی تاریخ بیادانی تفصیل کی دا کام قبیلی سرداران چیو
دا ځان له خدایانو د هغې د اړر نه چا بل څه کولی نه شو د درګاهونو د درمسالونو چې کوم منجورانو کاهنان به ورته ویل هغه منجوران ځان له خدایانو هغې به چې څه څیز حرام کو هغه چا حلالولی نه شو چې چا به حلال کو هغه چا حرامولی نه شو هغه ځان له خدایانو چې کومې بوتان جوړ کړي د ګټې بوتان یې جوړ کړي هغه ځان له خدایانو وی دې ته د نیکانو بندګانو روحونه راځي هغې زمونږ حاجتونه پوره کوي او مونږ یې دې ته وایو ځکه حاجتونه وایي دوه قسمه دي یو واړه واړه حاجتونه دي او بل داسې غټ ضرورتونه دي چې کوم واړه واړه ضرورتونه دي نو هغه الله دې ته حواله کړي دي هلته به ټوخې وغیره شو نو دا دې په خپله کولی شي خو د غټ ضرورت په باره کې دی چې کمدنو الله ته پرچي کوي لکه څنګه یو ډاکټري کمپاونډري ته به ټوخي علاج کولی شي اسپنو لګوي ته به ټوخي علاج وکړي او چې غټ کیس وراشي نو یاره دې شیرپاو ته ری پرکا نو چیټه ولوکي نو شیرپاو ته ولیږي یا چې کمدنو هغه بل اسپتال لیډي ریډینګ هغې ته چې کمدنو ولیږي هغه ځای ته یې ولیږه یا یې بل اسپتال ته ولیږه نو هغه بل ځای ته ولیږي دی به ووي زمونږ حاجتونه دوه قسمه دي یو قسمه کې دی مالکان دي الا شریکا هو لک تملکه وما ملک هغې کې دی خپله چلولی شي ته به شوه ټوخې شو او داسې سرخوږی شو دا زیارت میارت دا کار کولی شي خو چې کوم غټ کارونه وي نو د هغې په باره کې هؤلاء شفعاؤنا عند الله مونږ دې ته درخواست وکړو نو دې هغه زمونږ درخواست چا ته پیش کړي الله تعالی ته پیش کړي الله رب العزت دې توبه خدای توبه بلکل روزګار کېنولی و چې هغه څه کارونه نه کوي بس دی یو څه کوي دی ورته وصولی کوي او الله رب العزت چې دی نو د هر چا خبرې نه اوري دا چې دی دې رضا کړي نه وي دی له خوا له تله نه وي نو ته کوم شی چې په کومه خوله الله رابلي تا کړي څه دي دا د هغې یو سوچ یو غلط سوچ و چې الله ډېر اوچت دی الله ډېر اوچت دی او مونږ ډېر ګنده یو چېرته مونږ او چېرته الله را مدد کول پیر صاحب چېرته کې او مرید دواړه په کښتۍ خو نه خو لکه په اوبو باندې د پاسه جانماز خور کړی و مسلمې جانماز یې خور کړی دی پیر صاحب هم ناست دی او څوک پرې ناست دی مرید نو مرید ته یې وي چې ته وایې چې یلوې ځوانه یلوې ځوانه یلوې ځوانه ته دا خبره کوه او زه به چې کمدنو یا الله یا الله کومه پیر صاحب به یا الله یا الله وي او مرید به وي چې یلوې ځوانه په نیکۍ شي یلوې ځوانه په نیکۍ شي وایي چې داسې لږه غونته کې لاري واله په اوبو کې په جانماز ناست دي په مصله باندې نو د دې مرید ته شیطان وسوسه واچوله غوږ کښېږدي دې وسوسې ته وی دې مرید ته چې کمدنو شیطان څه واچوله وسوسه چې دا پیر صاحب یا الله یا الله وایي نو ټول یا الله یا الله نه وایي لکه دا د شیطان وسوسه ده چې الله ولې نه رامدد کوي نو دې مرید شروع واچوله چې یا الله یا الله چې څنګه وي یا الله وي نو جانماز په کته کېدو شو په غار کېدو شو د پیر صاحب هغه طرف اوچت دی او د هغه طرف څه کېږي کته کېږي پیر صاحب ورته وایي چې خدای دې غرق کا تا ته چا ویلي چې ته یا الله وایه ته یا بابا وایه تا ته چا ویلي چې ته د الله تعالی مدد شه وایه وی چې هغه څنګه وي چې یلوې ځوانه او جانماز څه شو جانماز راباره شو دا یو سوچ
چې موږ عوام دا لا نشو رضا کولی موږ یې چې رضا کوو نو موږ به پیر رضا کوو موږ یې چې رضا کوو موږ به د درمسال ګورو رضا کوو موږ یې چې رضا کوو نو موږ به داسې نور د مولیان دي پیران دي کاهنان دي موږ به هغه رضا کوو هغه به چې کومونه زموږ الله رب العزت رضا کېږي په دې نظریه باندې چا قبرونه راویستل چا د نیکانو بندګانو شکلونه راویستل چا چې کومونه ژوندي پیران د هغې پوجا پاټ شروع کړي چا جنتي دروازه چا یو ځای چا بل ځای دی چې کومونه راویستل اقبال یو ځای کې وفرمایل او وی کیوں حائل رحم خالق و مخلوق میں پردے کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے دانا کما خبر نام چې د مخلوق او د خالق په منځ کې نور خلق چې کوم د نوراشي او چې څوک یې هغه نی رضا کړي نو تر هغې پورې الله رضا کېږي نه اللہ رضا کیږي نه وی پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو دا چې کوم پیرانو ځانونه دا مقرر کړي دي یا ژوندو یا مړو دا د الله رب العزت او د بنده د منځ نه لرې کوي هغې مشرکانو الله تعالی پرېښودلی الله رب العزت یې پرېښودلی کله وی لات بابا ته چغې والي کله وی منات بابا ته چغې والي کله وی حبل شهید ته چغې والي کله وی عزا بای ته چغې والي او لګیا وو قرآن کریم دا هغې ته وایي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وی تاسو چې را بلی تاسو چې کم نیکان بندگان را بلی تاسو چې کم اولیاء کرام انبیاء کرام را بلی تاسو چې کم ملائک اعظام جنات پیریان را بلی لا يسمعوا دعاکم هغې ستا بلنه اورینه ستا د بلنه خبردار نه وي لوی ځوان علی رحمت یو ځای کې ذکر کوي ولقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي تجاتا وازونك دا قبرونو سلی تناستی خزی تناستی جنڈی تناستی گمبت تناستی راگیستا وازونا اورینا آئستا ناغین خبردار نوی کتا چرتا جوندی تا آواز کروی نوری دلی بیوی خمال خورینا ولو انت تنفخ فی الرمادی کتا چرتا کی ولو نارن نفخت بها اضاءت کچرتا دی چه پھوکے واہلوی پسکارو کی او پا انگار کی نسکا پھوکے واہلوی نو انگار پا بلشوی ولكن انت تنفخ في الرمادي خود چلگی اینو پا ایرو کی پوکی گئی آغا خلق داسی شویو قرآن کریم دا غی حال ذکر کئی دا غی حال قرآن کریم ذکر کئی چل ستا سمرا کی دل او دوزخ تل برابرو دا اللہ دا پیجن گلو حالو اللہ دا پیجن رونو آغا حالت آغا دشمنه حالت آغا دشمنه حالت آغا پرورونه بدل شو آغا اللہ ندل ریوالی حالت اللہ رب العزت پر رضا باندې بدل شو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام لکم یو پروگرام ورکڑو آیا نبی علیہ السلام لا اللہ رب العزت حکومت ورک ڈائریکٹ چې د حکومت د وجنه د خلکو چې کوم زړونه دي د خلکو سرونو باندې ډانډې کېده او بالکل نیغ کو برابر کا
نبی علیہ السلام نا اللہ رب العزت پارٹی ورکا چې اکثریت جوړ کا او د اکثریت په طریقه باندې ته چې کمدنو د خلک راوواله او د اکثریت جوړ کا چې ډېر ستا دي او که ډېر نه بل دي نو په اکثریت پرته خلک الله رب العزت ته بولي او دې حالاتو کې به د دور مطابق خبره کوو په دې حالاتو کې به چینجز راولي نبی علیہ السلام نا اللہ مال ورکو جاگیر والا ورکو دولت والا ورکو چې په دولت په جاگیر بالا خلق ځان طرف ته راوړی پیسې والا ورکوي غریبانانو له احساس پروګرام یا بېنظیر سکیم یا په دې طریقه به خلکو له پیسې ورکوي مفت علاج به ورکوي دارنګې مفت لارې به ورپخوي دا کارونه مولا کوي نو خلک به تا طرف ته شي رامایل شي نبی علیہ تا حالات سم کی نبی علیہ السلام نا الله رب العزت کم قوت ورکړی نبی علیہ السلام د اصلاح د ځای نه اصلاح کړی دا د انسان اصلاح چې کیدا نه په ضمیر باندې کیدا د انسان اصلاح چې کیدا خپل نظریه باندې کیدا انسان اصلاح چې دا نه په فکر باندې وا الله تعالی نبی علیہ السلام نے وہ پروگرام ورکو 23 سال سورہ منگا 75 سال تیر شو چې جدا شوی د اندستان 75 سال په خلوی عادی کی پینځکم اتیا کالا سورہ پینځکم اتیا کالا او منگا په هغه وخت کې 12 کروڑ مسلمانان اوس زرګونه ورکاوه که خیر یو ماشاءالله سبحان الله 12 کروڑ مسلمانانو په هغه وخت او موږ سره د دنیا ظاهري وسایل سره سمون سره او موږ جدا شویو او تر اوسه پورې چې چاته تاسو کې وته وای چې موږ خو عمل اسلام له جدا کړو او پدې کې اسلام په نظر ناراضي مسلمانان په کېشته خو اسلام په کې په نظر ناراضي نو سوې وې زمون ملک لا نابالغ دی 75 سال کې دا بلازي بلوغ ته ورسېد زمون واړه 15 کال کې بلوغ ته ورسېد زمون ملک په 75 سال کې بلوغ ته ورسېد په 75 سال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کی د مکې نه د مدینې نه د سالمي دنیا نقشه بدل کړه د سالمي دنیا نقشه بدل شو او خلق پخپل اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق پخپل را روان دي او نبی صلوات و سلام پلاس کې لاس کړی د نبی سلام د پروګرام نه متاثر کیږي مالونو ډیر دي غنیمتونو ډیر دي ارس چې دی واغه بسیار دي تر دې چې عمر په جړا شو عمر رضی الله تعالی عنہ په جړا شو او وی فرمایل چې اړیګم د دې آیات نه چې قیامت پر بما تعالی او فرمایي چې عذابتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا چې الله رب العزت بما توي چې عذابتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو مزید دي ټول اخلاص کړئ په دنیا کې خپل مزي خلاص کړی وي د دین اړیګه ارس بسم سیار دي نن رونو هغه ماحول جوړ دی هر طرف ته دنیا کې بدامنی را دنیا کې چې کوم سیستم خلکو جوړاو او په خپل عقل باندې په خپل تعلیم باندې او په خپل سوچ باندې په خپل سیاست باندې په خپل پولیټیکل ساينس باندې په خپل سیوکس باندې په خپل شهریت باندې چې خلکو دنیا له سوچ ورکو هغه په سالم دنیا کې ناکام ثابت شو
سالم دنیا کې نن ناکام ثابت شو آغا دندل دنیا استل دا بدامنین دنیا استل دنیا دا بی حیائین استل دا دی مدارسو زمداری دا آغا تعلیم زمداری دا کم تعلیم چی نبی علیہ السلام نا اللہ ورکم چی اقرأ بسم ربک اللذی خلقم اقرأ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخے کی میاسات لایا نبی علیہ السلام دغار حیران را کسشو زان سرد کی میایا و نسخہ راولم اتر کر حیرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخے کی میاسات لایا بل قوم توئی نبی علیہ السلام قریشو توئی ویلو تاسو چکم دلو تاسو دیو خبر کوما انی لعالمو کلمتن زیو آخری خبر پی جنم یوا قیمتی نکتہ پی جنم کہ تاسو پاگی نکتی سر کی خودم تاسو پاگی نکتی سر کی خودم رتم لکون بحل عرب وَتُدِينُ لَكُمُ الْعَجَمُ تاسو بعد طول عربو بادشاہان شئی عجم چی دی یعنی کم خلق چستاسو پروگرام نمانی ناغی بتاسو تسر پکیر لباندی کینی سر بتا پنخ باندی کینی ستاسو دشمنی بندکی آغا کلمہ سوا آغا پروگرام سو آغا قرآن کریم مغز دو قرآن کریم نچوڑ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل وی مغز قرآن مغز ما برداشتیم وی مغز قرآن مغز ما برداشتیم اس تو خوان با پیسی سگا انداختیم دو قرآن کریم مغز زمان مذکور آواغستو اور لکی میں پر خود سپوتا چغی گرئی را گرئی دو قرآن کریم مغزو سالم کائنات چا سرطل اللہ سرام سالم کائنات پسند تڑل کی گی اللہ سرام چه حضرت انسان چا سرطل شی اللہ سرام چه انسان قلبی تعلق چه نغد اللہ سراشی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دا پروگرام دا نبی علیہ السلام چی اقرأ دا تعلیم پروگرام نے تفصیل ذکر کی وی دی اقرأ پس یوٹے کے پڑھ تھے چی اقرأ القرآن اقرأ القرآن قرآن کریم لولا نور بیا دا ارچا اخبر اقرأ دے زنه چې کمونو اقرا پبلک سکول جوړ کی راغي په سی ڈی اقرا اے بی سی ڈی اقرا 1 2 3 هغه پروګرام هغه د امن نه دی هغه د حیا نه دی کوم پروګرام چې په اسم ربک نه دی کوم تعلیم سره چې اسم تل نه دی کوم علم سره چې اسم ربک یو ځای نه دی هغه د دنیا د روانېدو سبب کېدی شي خو د دنیا د آبادېدو سبب نشي کېدی نن موږ او تاسو د دنیا تعلیمونو ته هغې ته تعلیم وایو د قرآن مجید دې ته تعلیم نه وایو وی پلانکي قرآن خلاص کړی دی ترجمه یې کړې ده او په مدرسه کې سبق ویلی تاریخ دی خو دا څوک نه وایي چې دا تعلیم یافته دی وایي تعلیم یې کړی وایي نه جټ دی خپل نوم ولا هم نه ورسي چلاسی بابا وایي نه تعلیم څه ته وایي وی بگوید هر کسی تعلیم کردم بگوید هر کسی تعلیم کردم الف را راستو کجر جیم کردم وی ارسلی وی چه ما تعلیم کرده تعلیم سره نیغ لکا و چمکوک لکا وی ہم وہ ہر کتاب قابلی سبتی سمجھتے ہیں جس کو پڑھ کے لوگ باپ کو خطی سمجھتے ہیں وی منگ آگا تعلیم سوزولو تا تیاریو چه کم تعلیم بندو کی او بیا پلار تا کمقل وی پلار تا بیا سوئی کمقل وی زمان پلار جٹ دین پڑھ دے پس پوئی گی نا حلکتا پس پوئی گی تا منگ علاقہ کی رٹو نہیں ہو
یو کالیجی زمیدار ته وی تا انګلیش ویل دی هغه ورته وی دا انګلیش څه شي سهار چا سره خلک خوري که ماښام یې خوري که دا څه شی دی هغه ورته یې داسې لیکل شي داسې لیکل خو اصحاب شمال لیکه د داسې نوې لیکل کېږي نو هغه زمیندار ورته وخندل وی مونږ چې غویې په هرټ باندې وتړو نو دکه شانتي متیازې کوي ما یې که چې ته څخه شی د سړیه دا خو د غویې متیازې دي ته په دې غویې متیازو دومره فخر کوي دا که د قرآن په نګرانۍ کې نو توجه کوه که دا تعلیم د اسلام او د قرآن په نګرانۍ کې نو دا تعلیم الحاد راولي دا تعلیم بېدیني راولي دا تعلیم د آخرت د انکار راولي که د دې سټوډنټ د دې د سکول استاذ د دې د لیکچرر د تبلیغي سره د مدرسې سره د قرآن سره ربط نو دی یاد لره دی به ملحد کېږي دی به بېایمانه کېږي دې د سکول هلک لره لیکچرر لره پروفیسر لره سټوډنټ ته هغه له دا فرض دي چې د قرآن کریم زده کړي د خپل ایمان د حفاظت لپاره د خپل ایمان د حفاظت لپاره موږ دومره چې کمونو غلو وکړه چې موږ د الله کتاب پرېښود موږ د پیغمبر احادیث پرېښودل او موږ صرف د یو طرف ته جوتي شو د الله کتاب هغه هر څه زموږ نه پاتې شو د الله دین زموږ نه پاتې شو ورونو زموږ د اصلاح دپاره زموږ د عزت دپاره زموږ د سربلندۍ دپاره چې کوم تعلیم راغلی دی هغه د اقرا نه شروع کېږي هغه د قرآن کریم تعلیم دی نن به دنیا د دې دندل نه الوزي زموږ ملک هغه به د دې دندل نه الوزي چې کله چې کمدنو په کرښه باندې سر کېږي او کم عزت کم دولت هغه چې پرېښودلی دی حق نه واپس بیا راشي الله رب العزت به عزت ورکړي هغه قرآن کریم تعلیم دی د قرآن کریم دستور دی د قرآن کریم آیین دی چې موږ او تاسو واپس دې له راشو د الله رب العزت تعلق دی د الله پېژندګلو ده د الله حقونه ادا کول دي او د قرآن په رڼا کې انسان پېژندل او د انسان حقونه ادا کول دي الله تعالی دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.